بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابی دی. کله چې د وفات وخت راغی نو ښځه کورودانې ورسره ناسته وه جړلې. د خپلې بیبي ته وایي ولې جاړې؟ او ورته وایي حضرت جاړم په دې باندې چې ما سره خو دومره پیسې او وس طاقت مې نه رسي چې ستا د کفن دفن انتظام وکم. ما سره خو ستا د کفن دپاره کپړه هم نشته. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي جاړه ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلی دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مونږ ناستو. نبی علیه السلام وفرمایل چې په تاسو کې یو کس داسې دی چې هغه به مرګ په یو ځنګل او بیابان کې راځي. هیڅوک خپلوان رشتہ داران به ورسره نه وي. ایک کی آوازې به او د هغه په جنازه کې به بیا ډیر کثرت سره خلک شرکت کوي او د هغه د کفن دفن انتظام به کوي. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي خپلې بیبي ته وی مونږ چې هغه ټایم کم کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناستو نو په هغه کسانو کې یا 15 کسو یا 10 کسو یا 20 کسو په هغه کسانو کې صرف زه پاتې ما ته هغه مجلس یاد دی. په هغه کسانو کې صرف زه پاتې او هغه ټول ملګري زما چې کم ما سره په هغه مجلس کې ناستو هغوی په داسې حالت کې نه دي وفات شوي، یعنی په ځنګل او بیابان کې نه دي مړه شوي. معلومیږي دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مراد زه ومه چې زه به په ځنګل کې پروت یم او واقعي هم داسې. دی په آخره وخت کې د مدینې منورې نه وتی و، په یو ځنګل او بیابان کې ځان له جومپړۍ جوړه کړې وه. زهد او تقوا دی اختیار کړې وه او تلو د دنیا نه بې رغبتۍ سره په ځنګل او بیابان کې اوسېده. بهرحال د بیبي یې وایي چې زه ترې راپاڅېدم، د ده حالات خراب و، وفات ته نږدې و. ما وی چې ګیر چاپېره څوک وګورم ما سره تعاون او امداد وکړي. وی چې راووتم بهر یو غونډۍ ته وختم چې ومې کتل څه کسان په اسونو باندې را روانو. ما ورته اشاره وکړه، هغوی زما طرف ته راغلل. ما نه یې تپوس وکړو ای خورې ای زنانه څه مسله ده درته؟ ما ورته حالات بیان کړو چې دغسې د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دلته پروت دی او د ځنکدن حالات دي، وفات کیږي. آیا تاسو به ما سره د هغه په کفن دفن او جنازه کې څه تعاون او امداد وکړې؟ هغوی تپوس وکړه چې څوک دی، کم صحابي دی؟ دا ورته وایي حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ دی. هغوی ډېر خوشحاله شو او ډېر په تیزۍ سره خپل اسونه رامخکې کړل او راغله د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ خوا ته ودرېدل. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي زه وفات کېږم، ما سره د کفن دفن انتظام نشته، تاسو به ماله د کفن دفن انتظام وکړئ؟ دی ورته وی بالکل حضرت، تاسو د پیغمبر علیه السلام صحابي یې، مونږ به دله خامخا انتظام کوو. بیا ورته ابو ذر رضی الله تعالی عنہ یو حدیث وورو، حالت د ځنکدن کې دی، د وفات وخت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام والا حدیث ورته اورئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مې اورېدلی دي چې د یو مسلمان 2 بچي وفات شي. د مسلمان 2 بچي وفات شي یا 3 بچي وفات شي او دی د هغې بچو په وفات باندې صبر وکړي نو الله جل شانه به د دغه صبر په وجه باندې دکه مور او پلار ته جهنم نه ښیي، دی به جهنم نه ویني بالکل. بیا ورته وایي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وی مال به کفن هغه کس راکوي چې هغه په سرکاري عہده کې
امیر او چودھری او نمبردار او قاصد او ناظم نی پاتې شوی. اتفاقاً دغه ټولګي د کسانو چې راغلیو هغه ټول چودھریان او وزیران او ټول نمبرداران او قاصدانو. صرف یو کس پکې و انصاري صحابي و نوجوانو. هغه وی حضرت زه په سرکاري محکمه کې او عهده کې نیم پاتې شوی، ما سره کپړه شته، زه به تاسو له د هغې نه چې کوم دی کفن تیار کړم. لہذا هغه صحابي انصاري سړی و د مدینې منورې اوسېدونکي، هغه وله کفن دا چې کوم دی تیار کړ. او دکه کسانو ډېر په عزت او احترام سره د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنہ جنازه وکړه، د کفن دفن کو. دکه خلک راوی وی دکه خلک د یمن اوسیدونکي خلک وو، یمن نه راتلونکي خلک وو. د ابوذر رضی الله تعالی عنہ د کفن دفن انتظام الله جل شانه غایبانه وکړو.